دا دی جی سورت طه شپاړسمه سپاره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا مونږ نه دی نازل کړی علیکا پتا باندې ای پیغمبره القرآن دا قرآن لتشقا چې ته مشقت برداشت کړي د دې تلاوت په دوران کې الا تذکرة مگر داد نصیحت دی لمن د هغه چا دپاره یخشا چې یریږي د الله نه تنزیلا نازلونکی نازل کړی شوی کتاب دی ممن د هغې ذات د طرف نه خلق چې هغه پیدا کړي دي الارض دا ځمکه والسماوات او اسمانونه العلا دا اوچته الرحمن چې هغه الرحمن دی علی العرش په عرش باندې استوا ناست دی له د دې الله دی ما ټول هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او ټول هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وما او هغه څه بینهما چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دي وما او هغه څه تحت چې لاندې دي الثرا د دې لمدې ځمکې نه وان تجهر که ته په تیزه ووایې بالقول خبره فانه نو دا الله یعلم ده ته پته ده السر د پټو رازونو و اخفا او د هغې نه د پټو الله الله تعالی لا اله نشته دی څوک معبود الا مگر هو دغه الله دی له د ده دپاره دي الاسماء نومونه الحسنا ښایسته وهل اتاکا آیا راغلی تا ته حدیثو قصه موسی د موسی علیه السلام اذ کله چې رأى ولید د نارن اور فقال نو ویې ویل لاهله خپلې ښځې ته او خپلو بچو ته امکثو دلته کښېنئ اني ما آنستو ولیدو نارن اور لعلی کیدای شي زه آتیکم راوړم تاسو له منها د هغې نه بقبسن د یو لمبه اور او اجدو د یادو منم علی النار د دغې اور غاړې ته هدن لارښوونکی څوک فلما کله چې آتاها راغی د دغې اور خواله د موسی علیه السلام نودیا اواز پې وشو چې یا موسی ای موسی علیه السلام انی بېشکه زه انا زه ربک ستا رب یمه پخلع اوباسه نعلیکه خپل بوټان څپلۍ پڼې دی انک ته بالوادې په هغه علاقه المقدسې پاکه کې طوا چې هغه چاپېره تاو شوی دی پرې چاپېره ترې د غر تاو دی و انا او بېشکه زه چې یمه اخترتکه ما ته منتخب کړې پس ته مې نو ته اوس غوږ کېدوه لما هغې خبرو ته یوها چې کومې درته وحي کېږي انني ګوره بېشکه زه انا الله زه الله یمه لا اله نشته څوک معبود الا مگر انا زه یمه فاعبدني زما عبادت وکه و اقم الصلات او قائم که مانځه لره لذکري زما د یادولو په خاطر ان الساعة قیامت آتیتون راتلونکی دی اکادو قریبه ده اخفیها چې زه یې پټومه لتجزا د دې لپاره چې بدله میلاو شي کل نفس هر چاته بما د هغه څه تسعه چې هغه کوم محنت کړی فلا یسدنک نو بندې نه کړي تا لره عنها د دې د یاد نه من هغه څوک لا یؤمنو چې هغه ایمان نه لري بها په دې قیامت واتبع او روان شوی دی هواهو په خپل خواهش پسې په تر ده ګنې هلاک بشي وما تلکا سدي په دغه بیمینیکا په دې لاس کې دی یا موسی ای موسی علیه السلام قال موسی علیه السلام وی حیا ده عصوایه زما لاټۍ ده اتوکه اوس ځان راټینګوم علیها په دې باندې و احشو او راڅنډمه بها پر راړو ما بها په دې باندې علا غنمي خپل ګړې بيزې ولیا او زما فیها په دې کې معاربو حاجتونه دي اخرى نور هم نور کار هم راله قال نو الله ورته وی القي ورتوها دا لاټۍ دی یا موسی ای موسی فالقاها ورته دا لاټۍ موسی علیه السلام فاذا ناصفه هي دا لاټۍ حیة یو مار شو تسعه چې غونځېده
قال نو الله تعالی ورته وی خذها ونسا ولا تخف یریږه ما سنعيدها دې راګرځو ما سیرتها خپل شکل الاولی اولنی ته وزمم او یو ځای کا یدکا د لاس دې الی جناحکا دې طرفته تخرج رو بوذي بيضاء تکسپین من غیر سو بغیر د داغنا آیتن د یو نخش و اخرى بلا لنوریکا د دې لپاره چې وخیو تا ته من آیاتنا آیتنا خپل الکبرى لوی نخ خپل کولو لوی اذهب لاړ شه الی فرعون ته انه دا فرعون چې دی طغا د سرکشي کړې ده قال نو هغه ربي خدایا اشرح کلاو کلی دما صدری سینه دما ویسر او اسان کلی ما ته امری دا کار دما وحلل او کلاو کا عقدة اغوټه من لسانی دما رجبه یبقهو چې پوه شي دا خلق قولی دما په خبره وجعل یا الله وګرځولی دما د پاره وزیر یو وزیر من اهلی دما د کورنا هارون چې نومه هارون دی اخی د مارور دی اشدد چې د کلک کما به پاغي باندې ادری خپل مټ او اشرکه او شریک کما فی امری په دې کار کې رضان سره کای د دې لپاره نو سبحک چې موږ تسبیح بیان کوستا کثیرن ډېر ډېرم ونذکرک او یاد کو تعالی را کثیرن ډېر ډېر انک یا الله ته كنت ی بنا په موږ بصیرن لیدونکې خلاغه وتوی قد اوتیتا درکړې شو درلا سؤلک سوال یا موسی اے موسی ولقد مننا من احسان کو علیک پتابانه مرتن یوذل اخرى بل اذ کله چې اوحینا من وحی وکړه اله امک استا مورته ما اغسیوها چې وحی کیږي تا ته انق دې چې وارته فيه دا په تابوت پر تابوت کې فخذ به وارته فيه دا په الیم پر دریاب کې پل یلقه الیم روچت به کې ده پل یلقه وابرتی الیم دا دریاب بالساحل غاړه ته یاخذه روا بخلی عدو دشمن لی چې د مام دشمن دی او عدو او دشمن دی له د موسی والقیت وامرت ولا علیک اے موسی پتا باندې محبت مني د مار طرفنا ټول خلق مې در باندې مین کړه ولتصنع بلدا چې تلوي شي لري د ما په نگرانۍ کې برای راز ایز کله چې تمشي روانه وا اختو کا خور دی په تقولو او ویلې هل ادلکم ایون خمتاس علی من اغسوک یکفله چې هغه به تربیت وکړي د دې الکه فرجعنا کا تمنګ بیرته بوتله الی امک مورته دی کای د دې د پاره تقرا چې یخی شي عینها سترګې داغي ولا تحزن او نغم جنکی وقتلتا تا مړکو نفسا یو سړی پنجینا کا منګ بچ کړې ته من الغم د لوی غمنا وفتنا کا او مازمل ته فتونن په مختلفو ازمیختونو کې پلبستانو تا وخت تر کو سنین سکلونا په اهل مدینه په مدین کې ثم بیا جئت را لته علی قدرن په یو ټیم یا موسی او موسی واستنعتو کا تما جوړ کړی ویلی نفسي د خپل ځان د پاره یعنی په خپل نگرانی کې می د دې کار د پاره تیار کړی وی اذهب نذا انت تو اخوک ورور دی بی آیاتی د مر دی آیتونو سره ولا تنیا کمه مکوي په ذکر د ما په یاد کې اذهبا دوړ لاړ شي لا فرعون ته انه دی فرعون تو غاتر کې کړی دا فقولا وای دوړ له د تقولا وینا لینا نرما لعله کې دی شي تذکروا چې دا نصیحت قبول کی او یخشا یا ویریږي قالانو دواړو وی ربنا اے زمونږ ربا اننا بشک مونږه نخاف یریګو مونږه ان یفرطا چې زیاتې به وکړي دا علینا په مونږه او یا ان یطغا سرکشي به وکړي په مونږه دا زمونږ سره نه لګي دا نو اسینه چې د ورتلو د تبلیغ د مخکې هغه زمونږ خلاف څه اکشن والی ورسره نه پاتې شي قال الله تعالی ورته لا تخافا مې ریږي دواړه انني ذ معكما استاذ سره یم اسمع اورم ټول خبره و ارا او وینم ټول کارګزاري فاتیاه دوړ لړ شه د فرعون خلا په قولا وتوه چې ان بشک مونږه رسول استاذ ربک استاذ رب فارسل نولګ معنا د مونږ سره بني اسرائیل د بني اسرائیل و ذلک د خپل غلامینا ولا تعذبهم او نور سزا مور کو دیلا قد جئناک مونږ راوړی تا ته بآیت یو نښه من ربک استاذ رب د طرفنا والسلام سلامتی دی علی من پاغه چا باندې اتباع چې تابعداري کوي الهدى د هدایت ان بشک مونږه قد اوهیا وحی شوی دی لینا مونږ ان العذاب چې عذاب علی من پاغه چا باندې به کذب چې دروغجن غنل دی وتولا او پشا شوی دی د حق منلونه قال ان الله تعالی ورته وی په من ربکما ثوق دی رب تاسو یا موسی اے موسی قال موسی علیہ السلام ورته د تعلیم د سوال جواب ورکو چې ربنا زمونږ رب الذي هغه ذات دی اعطوا چې ورکړی دی کل شی هر چاله
خلقه د هغه پیدا کول ثم هدا بیا یې ورته د ژوند د تېرولو لارو ښودلې چل یې ښودلی قالا نو ښه قال نو فرعون ورته وویل په من ربکما څوک دی ستاسو رب یا موسی ای موسی قال نو موسی علیه السلام وی ربنا الذي زمونږ رب هغه ذات دی اعطا چې ورکړی دی کل شین هر چاله خلقه تخلیق دغه ثم هدا بیا یې ورته لار ښودلې ده قال نو فرعون ورته وویل په ما بالو څه به حالت القرون دغه پیړو الاولی مخکې نو کوم چې د ستا نه مخکې تېر شوي قال موسی علیه السلام ورته وویل عند علمها د هغې علم عند ربي زما رب ته دی په کتاب هغه لیک دی په کتاب کې لا یذلو زما رب نه خطا کېږي ربي رب زما ولا ینسا نه ترې هېرېږي الذي هغه ذات جعله چې ګرځولې ده لکم ستاسو دپاره الارض رازمکه مهدن غوړېدلې وسلکه او چلولې ده لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې سبلا لارې وانزل رانازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاخرجنا موږ راایستلي به د دې په ذریعه ازواجا قسمه قسمه من نبات زرغونې شته بیلې بیلې کلو خورئ ورعوا او څروئ خپل انعامکم څاروي خپل ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات نښې دي لأولي النهی د عقلمندو خلکو دپاره